کې د کورنۍ جنسۍ درنو مشرانو سپین ږیرو غیرتي قبایلو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د کشر په حیثیت باندې لاول د خپلو ټولو مشرانو د قبایلي څومره مشران چې دي د پاټا سره تعلق ساتي د هغو ټولو یو جهان مننه او شکریه ادا کوم. وجه یو خو دا د کورنۍ جنسۍ په دې خاوره باندې غالبا د انضمام مخالف د یوه غونډه ټوله جرګه ده چې په هغې کې د تمامو جنسیانو مشران نماینده مشران که دلته کې د یوې جنسۍ نه 2 کسان راغلي دي نو دا په باجوړ کې یوه جرګه شوې ده او د کورم د جنسۍ د تګ دپاره هغوی دغه 2 مشران ټاکلي دي چې تاسو لاړ شئ د باجوړ نمایندګي وکړئ. که د وزیرستان نه راغلي دي په وزیرستان باندې جرګه شوې ده دغه شانتې جرګه لکه څنګه چې ستاسو دا ده. اول ته کې مشران ټاکلي شوي دي چې د قبایلي جنسیانو دورې له تاسو لاړ شئ زموږ نه نمایندګي وکړئ. بیا دغه شانتې د خیبر جنسي مشران که راغلي دي نو هغه هم د خیبر د افریدي تمام اقوام چې کوم سټارټ د دې ځینې اخلمه د دې چې دا انضمام دی څه شی دا انضمام ولې شوی دی او د دې انضمام شاته مقصد څه دا ټوله یوه خبره ځکه انضمام دی خو بیا چې تقسیم کې دا انضمام چا کړی دا انضمام ولې شوی د دې انضمام شاته مقصد څه دی او قبایلو ته څه فایده ده او څه نقصان دی او د ریاست او د خاورې ته څه فایده ده او څه نقصان دی. اوس زه راځم یوې خبرې له اول د دې شي وضاحت کوو چې د انضمام کې 2 طبقې جوړې شولې زموږ په خپلو قبایلي عزیزانو کې زموږ چې خپلې کومې ورورۍ وې زموږ چې کوم خپل بچی و وراره مو عزیز مو تربوره مو د هغو په منځ کې 2 ډلې جوړې شوې. یوه ډله د مشرانو وه چې مشر ته الله ښه ویلی دی زمونږ روایاتو زمونږ که هغه د باجوړو په روایات دي که هغه د کورمو روایات دي که هغه د فریدو دي که هغه د وزیرو مسعودو دي که هغه د مومندو دي خو یو هغه روایاتو کې مشر ته ښه ویلی دغه شانتې زمونږ دین مو ته ښه ویلی دی مشر د دې شي مخالفت وکړ ول زما روایات د زرګونو کلونو دی د تاریخ نه را روان دی او ما پکې که زما دا کم رسم و رواج دی دا قبایلي نظام دی که دا کمزوری په دې کې خامینی په دې کې ناکارتۍ خو ختم یې کړه خو زه خپل روایات چې د هغې سره زه نسل در نسل اشنا یم لکه ملک صاحب سیف الله صاحب خبره وکړه بسم الله صاحب خبره وکړه په دغه روایاتو زه د دې سره نسل در نسل اشنا یم او الحمدلله زما د حجرې او د جومات او د منډو عزت پکې دی حیا پکې ده پرده پکې ده ډول پکې دی او استوګړه مې د نړۍ سره داسې کړې ده چې په کم وخت کې د ټولې سیټل ایریا په نوم چې یادېږي د ښکته علاقې چې یادېږي تخت پېښور چارسده نوخار مردان دغه علاقې دیو غلامي کوله په دغه وخت کې د انګریز او ما به ورڅه خبرې اترې کولې بطور د یو ریاست چې انګریزه ته راغلی خو زه ستا چې دی حکمراني او ستا کم کلچر چې د هغه نه تسلیموم زمونږ د جنګ بنیاد هم دغه و چې یلغارګله نه دې تسلیموم نو هغه روایات چې د هغې دپاره موږ په سلګونو کلونه جنګونه کړي دي موږ قربانۍ ورکړي دي هغه روایات ته څنګه داسې ختمې په یو اډر باندې چې قبایل په کم وخت کې تا فیصله کوله د نیمې نه زیات قبایل په خیمو کې د نیمو نه زیات قبایل چې وو هغو خپلې اینې چې وې هغو ګریوانونه د اینو نه ډک وو د هغې خولې د اینې نه ډکې وې د هغو بچو چې په خیمو کې وختونه تېرول او هغه په څه کې په خیمو کې آیا دا خیمې ما د خپلو ورانو د وجې نه خوښې کړې وې که نه تا زه د ورانو مخې ته وتړلم او په هغه ورانو کې دې ور واچولم چې د هغه ورانو سره زما هېڅ تعلق نه جوړېده او ستا د وجې نه او ستا په مینه کې او ستا په محبت کې ما هجرتونه وکړه او دې کم ته چې ته زما ورور وې چې وې غټه صوبه به جوړه شي پښتون به یو شي زه به چې کله د باجوړ نه راوتم زما د باجوړ مشران ناست دي په لاره کې برته دغه زما د پښتونولۍ د نوم خلک زما سره به که څاروی راسو په جب کې به 500 روپۍ راته ساتلې وې چې ور دې خپل قبایل پښتون نه به زه څنګه د هغو په 500 روپۍ واخلم دا څاروی به ترې څنګه په 500 روپۍ واخلم حد تر دې پورې چې د زرګونو روپو ټوپک به او دی به ما ته د غله داسې په لار کې ولاړو زه خو مجبور وم په لاره به راوتلم هجرت د پاسه بمباریانې وې دښمن راته معلوم نه و چې څوک نه دی خپل بچي وې سوري ته کول او دی راته په لار کې ناست و هغه سرکاري سکولونه چې هغه زمان په ټیکس باندې جوړو هغه زم د وطن آی ډي کارډ ما په جب کې ښودی و
په هغه سرکاري سکولونو کې ما ته مېلمستې څه کې چې ما ته بورډونه ولګول چې د قبایلي خطې نه به یو کس نه راځي د پښتونخوا په دې خاوره سابقه صوبه سرد مشر خبره وکړه مرګ د دې خلکو علاج موږ په دې کې لټولی که ته ما ته سابقه پاټاوې ته زما لپاره سابقه صوبه سرد یې چې نوم هم دې نشته دی دویمه زه راځم مشرانو د یوې خبرې لا مقصد مې په دې خبره کې صرف د انضمام دی که دی ریزن وجه ورکوي چې یاره لوی پښتون به جوړ شي نو پښتون خو په بلوچستان کې هم دی هغه به څنګه یو کې پښتونخوا خو په قندار کې هم پروت دی هغه به څنګه را یو کې راته ښکاري ستا ارادې د لوی پښتونخوا نه وي د دې صوبه سره ستا ارادې د لوی پښتونستانونو وي خو په دغه ریاستي مشرانو باندې حیران یم چې یا خو د امریکې ټټوان کې جوړ شوي وو ځکه چې ونو په دغه خبرو کې د پریشر د لاندې رالو او یا د چارسدې او د نوخار په غلامۍ کې په اقلیت کې دا آزاد قبایل ورکول هغه د انګریز ایجنډا چې هغه په کلونو جنګ کړی خو قبایل نو تسلیم کړي نن یې چې و د خپل رور د لاسه د خپل ریاست د لاسه چې دوی تسلیم کړه دغه نظام ته خو الحمدلله قبایل تسلیم شوي نه دي اوس یوه زه به د ځوانانو حوالې سره خبره وکړم د ټولو نه لاول د یوت جرګې په نوم باندې په هغه وخت کې ځوانانو یوه ډلې راپاڅوله دغه یوت جرګه څوک وه یوه دغه یوت جرګه په هغه خلکو وه چې د هغه د قبایلي قبیلې سره تعلق نه و هغه په قوم کې وراني کړي وو شرونه یې کړي وو فسادونه یې کړي وو او دغه شانتې جرګې ورته فیصله کړې وه چې وځه د دې قام نه وځه زما د دې علاقې نه او هغه ایجنسي بدر شوی و هغه د قام بدر کړی و هغه نن لاړی او دغه خلکو په ځي کې غېږه کې کېناستېده چې خپل کلي کې د خپلو مشرانو مخې ته وخت نشي تېرولی هلته کې لاړو او دغې ته یو جرګه ورکړله زه به درته اوس پخپله زما څه خپله یو ملګری را سره و د هغه د خولې خبره به زه تاسو ته په دې ځای کې وکړم دغه شانته مې کېنولی دی ورته مې وویل چې تا ولې د قبایلو د بربادۍ سبب جوړ شولې اخر ولې د خپلو مشرانو په سپکاوي پسې لاړې څه وجه وه ده ما ته دا جواب و ول د 2.5 نه واخله د 3,000 ډالره پورې به ما ته په یو فنکشن میلاوېده ما به چې فنکشن جوړ کړه دلته هغه جرګه به ورته موږ وایو اجلاس به ورته وایو جلسه به ورته وایو چې په اسلام آباد کې به مې یو پروګرام ارینج کړ نو ما ته به 2.5 نه 3,000 ډالره پورې میلاوېده اوس په هغې تاسو هم پوه یاستئ چې هغه 2.5 ډالره به چا ورکول یو شاجي ګل یو په دغه ځکې کې زمونږ د باجوړ هغه شاپودین او یو چې دی سلیم صافي دا غداران قبایل دا وپېژنئ ګوره ښه دوکه پرې نه وځئ په دې باندې دویم اوس دغه کوم هلکانو چې د مرجر حمایت کو ساجد توري اوس زه راځم د دغه هلکانو له چې به ول مرګ شو زه د پښتونخوا حصه جوړېده غواړم دوی ته دا احساس نشته دی په 13 نومبر باندې د دغه مرجرینو نه تپوس کوم چې تا خو د قبایلي بچو سره وعدې کړې وې دغه امنیز او دغه خلکو ته دا ویم چې تاسو وعدې کړې وې په 13 نومبر باندې ستا د کورم ایجنسۍ چې کوم ستا غرونه دي ستا چې کوم معدنیات دي ستا چې کوم وسایل دي خیبر پښتونخوا حکومت تخت پېښور د دې د قابض کېدلو دپاره په 13 نومبر باندې یو غیر قانوني امنډمنټ پاس کړ قانون سازي وکړه او د دې واک او اختیار یې زموږ نه واخیستی ده او پېښور والا واخیستی ده تخت پېښور چې نه زما ایم پی اے پې غږ کړی نه زما ایم این اے پې غږ کړی او نه هغه خلکو چې به ول قبایل به چې ده د جنتي باغونه به ورته میلاو شي دویم په این اف سي حوالې سره خبرې 315 ارب روپۍ دا نن زما ریاست چې دی قرضداری دی دا نن زما ریاست قرضداری دی دې ریاست نه دا تپوس کوم مشر خبره وکړه ول 2.5 کروړه روپۍ د اوسه پورې نه دي لګولي زه دا ویم صرف د تورخم ګیټ د دې او د جواب د لاندې د اف بي آر د مطابق د 45 اربه نه واخله د 15 اربه روپو پورې صرف د تورخم ګیټ روپۍ پیدا کوي صرف ټیکس د افغانستان حکومت وایي ما چې دی د اوه میلیونه ډالرو خرڅ وکړ او دا ټول د تورخم په لاره روان دی بیا چاینا اکنامک کوریډور دا سی پیک چې ورته ویلی کېږي دی چې د ځمکې په لاره د یورپ سره جنګېږي دی د رشیا سره جنګېږي دی د افغانستان سره جنګېږي دی د وسطي ایشیا سره جنګېږي لارې کم ده لارې راته راوښیوئ سمندر نه چې په ګوادر به ځي سمندر خو د چین هم شته دی د بل هم شته د بل هم شته دی به صرف د پاټه د قبایلي ایجنسیانو نه تېرېږي 15 ګیټ ویز را سره دي یوازې تورخم نه دی 15 ګیټ ویز را سره دي 15 لارې را سره دي راځم دی له بجلي دی وایي چې قبایل به څنګه په دې وسایلو
1150 میګاواټه نن په دې حالاتو کې زه بجلی پیدا کوم 1150 میګاواټه زه بجلی پیدا کوم بیا د هغې نه وروستو دې له درته راشم یوازې صرف په باجوړ کې به درته زه ووایم 15345 میلیونه ټن زما سره صرف ماربل را سره دی زما سره چې کوم 13 میلیون ټن 13 میلیون ایکړ دا زما سره جنګلات را سره دي او داسې جنګلات نه لکه د ده په غرونو کې چې دي د صنوبر د ونو په شانتې زما سره دنیا قیمتي جنګلات را سره دي زما سره 4 سیندونه را سره دي په دې پاټه په خاوره زما سره کاپر را سره د وزیرستان مشران ناست دي د وزیرستان کاپر چې دی د رشیا چې کومه تانبه ده د روس چې کومه تانبه ده د هغې نه په ګریډ کې 2% اوچته ده د ده په سن کې چې دی یو 2 سکرو کانونه دي کویله چې ورته ویلی کېږي او وایي ما له ځان له پلانکې شی ځان له اکایي مې پکار ده په هزاره ډیویژن کې د دسه یو 2 د نخترو بوټي دي او یوه پرې خوړګۍ راوتې وایي ما له ځان له اکایي راکړه په جنوبي پنجاب کې د ده سره یو داسې شی ورسره دی چې هغې ته موږ جرندې وایو جرندې د وړو جرندې خو پېژنئ که نه لږ غنم ورته سیوا کېږي او ځان له اکایي غواړي او پاټا چې د پاکستان 5مه اکایي وه پاټا د پاکستان 5مه اکایي وه د آرټیکل 1 د آئین لونلی ټکی څه هغه دا و چې پاکستان 5 ستنې دي د پاکستان 5 ستنې دي یو سابقه صوبه سرحد یو سند یو بلوچستان یو پنجاب او یوه چې د وفاق سره تړلی شوي حصاد پاټا دا د پاکستان 5مه اکایي وه او بیا چې چا موږ دپاره د قانون سازي کړې ده د آئین 240 آرټیکل چې دی پای کې دا خبره ښکاره ده چې قومي اسمبلي او نیشنل اسمبلي هغه د قبایلو دپاره هېڅ قسم قانون سازي نشي کولی د آئینو دغه د غلامانو دغه د جمهوریت چغې وهلو والا پارټیانو دی راولګېد او د پاکستان آئین د خپل پلار کتاب جوړ کړی دی او چې څنګه غواړي هغه شانتې بدلی د آئین خلاف لاړه او دغه بې زه به دې ځای کې ملګرو سره ورسره دی ستا کورم به هم دا دسخطې کړي زه به درته خپل باجوړ ووایم چې کله موږ الحاق کوو د پاکستان سره چې کله موږ الحاق کوو د پاکستان سره موږ دغه شانتې لیکل شوي زما تقریبا څه د 15 پورې مشرانو پې دسخطې کړي دي او په دې کې یوه خبره شوې چې زه به د دې وطن وفادار یم زه به د دې وطن سره مخلص یم زه به د دې وطن بد نه کوم خو یوې خبرې پاکستانه ته به زما په روایاتو کې ګوتې نه وې دا کم مې چې تاریخ را روان دی دا به ته داسې په یو اډر باندې نه ختمې بیا د عیسای چیف چې هغه په خپله وینا کوي د دې انضمام په باره کې وایي دا د سیاسي واوا په بنیاد باندې شوی بی بی سی انټرویو ده تاسو سرچ کولی شئ په هغې کې دی وینا کوي وایي دا انضمام د سیاسي واوا په بنیاد باندې شوی دی زه تاسو ته هغه د قبایلي خاورې نه یوه لیباټري چې جوړه کړې ده کله په یو وخت یوه تجربه کله په بل وخت کې بل تجربه د 2018 پورې که نن موږ ته څوک دا وایي اخیرنۍ خبره کوم که څوک دا جواب کوي چې نن ولې راپاڅېدی د انضمام خو 3 کاله وشو ما لا ولې ویله چې په کم وخت کې ده دا فیصله کوله زما د نیمې نه سوا قبایل په خیمو کې پراته وو څوک در په در وو د راجګال متاثرین هغه نن هم چې دی په خیمو کې پراته دي د وزیرستان خلک نن هم په افغانستان کې پروت دی دغه شانتې د مختلفو علاقو ما خو خپل کورونه جوړول ما خو خپلو بچو ته چې دی روټۍ بندوبست کوو زه خو د دې نه خبر هم نوم چې زما نه د حیات څادر دی حکومت اوچت که او د څه لپاره اوچت که د چا په وینا یې اوچت که که د دې وطن په مفادو کې د دې وطن په مفادو کې ما نور هم ډېرې قربانۍ ورکړي بله ورځ په مومندو کې مې دا خبره وکړه چې دا 20 کاله کم جنګ په پاټه په قبایلي خطه باندې وشو دې جنګ دې دا په پېښور وکړي دی په پنجاب وکړي دی په سند او په بلوچستان وکړي هغه خلک چې د نن ورځې پورې لوی دعوې کوي د پاکستان په الله مې د قسم دغه به اول چې د پاکستان سره د بغاوت اعلان کوي دا به نیم تښتېدلي هندوستان کې به ناسي دا به نیم تښتېدلي په ایران کې به ناسي دا به نیم تښتېدلي د نوخار او چارسده به د کابل په منځ کې ناست دی دا قبایل دی چې د دې خاورې سره الحاق کړی بغیر د شرط نه اوس سوال درته کوو د ګورمنټ په طور چې زمونږ د بېعزتۍ نه نور لاس اوچت کا سپکاوي له نور خپل ځان نه درکوو د کورم ایجنسۍ مشرانو په طور د کشر فرید درته کوم راغلم د باجوړ نه دغه شانتې ستاسو له یوه جرګه راغلې ده دا نه جلسه ده ځکه سیاسي پارټي نه لرو
بل څه نه لرو. د جرګې په طور د قاموالۍ درله راغلي. زه لښکرم روان کړی دی په اسلام آباد باندې په 14 ستمبر باندې. په دې لښکر کې به طور قبایل رسه شرکت وکړه، به طور سیاسي پارټیانو نه. یو خو سیاسي پارټیانو موږ په شرمونو وشرمولو. دې سیاسي جماعتونو نن د سیاسي جماعتونو په کورمه کې ځان اوچت کړ، خو د کورمې خلک یې ښکته پرې کېدی، ښکته چې کله په تا باندې بمبارانې کېدې او جنګ و، چې جنګ زموږ نه و کومې سیاسي پارټۍ اواز اوچت کړی، بلکې هغه خلکو چې لوی لوی پښتنو دعوې به یې کولې، به ویل نورې وډزوه، نورې وله، لږ غټ بم پې استعمال کا. چا دا نه دي ویلي چې اخر که کوم ګناهګار دی سر ته قلم کا، خو چې ګناهګار نه دی نو بې ګناه خلکو ته کډې مه ور په سر کوه. د وطن بچي دي، د پاکستان سره محبت د خپل ایمان حصه ګڼي. راځم دی له ورونو 14 ستمبر ځکه مشران دي هغوی به خبره کوي. 14 ستمبر له یو اتفاق شوی دی، یوه لویه جرګه به د 50,000 نه واخله د 10,000 پورې قبایلي مشرانو جرګه به تمام لونګۍ هولډران به په ځای کې موږ به یو قرارداد پاس کوو، په دې فیډریشن او په حکومت او په ریاست به واضح کوو چې خدای ته وګورئ که د وطن په فایده کې دې کړی دا انضمام راته ثابت کړه څه به ومنم. خو که زما د نسل تباهي، زما د سینټ سیټونه دې ختم کړه، د قومي اسمبلۍ سیټونه به مې د 14 نه اوس 6 ته راشي، 8 ته به راشي. زما وسایل پاټه هاوس په اسلام آباد کې 36 کمرو باندې جوړ یو عظیم الشانه محل دی، او نن په هغې کې د پېښور د تخت پېښور MP ځایه شی نه کوي. زمونږ وینټر هاوس ایبټ آباد او دغه شانتې نور په ده کې پاټه سیکرټریټ زمونږ تمام وسایل لاړو او تخت پېښور په عیاشۍ نه شروع کړي، او د نن ورځې پورې تخت پېښور چې کومه وعده کړې وه چې په NFC کې به زه خپله 11 اربه روپۍ ورکوم، د اوسه پورې صرف او صرف 32 کروڑ روپۍ ورکړي دي، او ګټه یې څومره واخیستې ده 45 ارب روپۍ صرف د تورخم نه د یو کال. د بجلۍ په مات کې روان دی. زما چې کوم معدنیات دي د هغې نه واخیستې دي. د کورم جنسۍ مشرانو او قبایلو تاسو له راغلي د یوه جرګې په شکل. د دې جرګې چې د جواب درنه دا غواړو چې زموږ څخه په اتفاق د قومي سطح باندې چې زما قوم دومره خلک، زما د قوم دومره خلک، موږ به ستاسو سره چې دی انشاءالله د پاټا د قبایل په طور باندې په 14 ستمبر کې انشاءالله یوه مضبوطې جرګې له به درځو، د دې لښکر حصه به جوړېږو. دا وعده راسره کوئ انشاءالله. ډېره مننه.